أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناوله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورہ مائدہ دا آیات نمبر 4 نیوی. یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو لیبلونکم الله خاما خواب تاسو امتحانوی اللہ تعالی بشیئن فیوشی من الصید دشکار څخه تناولوه چی رسیجه غلر ایدیکم ستاسو لاسونه ورماحکم او ستاسو نیزه ليعلم الله چې معلوم کړي الله تعالی من هغه څوک یخافوه چې دا هغه سبيري بالغیب په غیب باندې فمن اعتدى چاتی تجاوز وکي بعد ذلك د دې څورسته فله عذاب الیم هغلر دردناک عذاب. د دې آیات مبارک د مخکې آیاتو سره مناسبت دادی چې مخکې آیاتونو کې ځینې داسې حرام شان الله تعالی بیان کړه چې د هغو حرمت هغه قطعي او تر قیامت پورې یعنی دا حرمت یې دوامدار دی تر آخرت تر ورځې پورې به حرمت پاتې وي چې خمار او د غرنګ شراب او انصاب او ازلام اوس د ځینې موقت شانو چې د موقت وخت لپاره حراميږي دا هو یادونه کې چې هغه د احرام حالت کې په حرم کې یا د حرم په شاوخوا کې ښکار کول. نو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي لا یبلونکم خامخاب تاسو ازموي الله علا عز وجل بشیء فاندازه من الصید دشکار یعنی چې هغه ښکار تاسو ته ډیر رانږدې او تاسو څخه لري نزي تناولوه ایدیکم رسیج غلر تاسو لاسونه یعنی دا کوچنی خو تاسو په لاس باندې رانی وایي او دا غټ هغه تاسو په نیزه باندې تاسو راګرځولای شي. تناولوه رسیج غلر ایدیکم تاسو لاسونه ورماحکم او تاسو نیزه هغه ته دا رسیج. اوس الله تعالی په دې کې تاسو امتحان اخلي. مطلب دا چې امتحان په دې کې دی چې تاسو ته په د حالت د احرام کې د وحش ښکار کول دا حرام دی او دا به تاسو ته نږدې هم راځي. نو اوس طبيعت خدا وایي چې باید داونی وسی او سره د دې چې یو څوک دی شي عادي وي او بیا شریعت د جنې منع کړي او هغه پیدا کیږي هم. نو دا وخت د انسان امتحان سخت. مقاتل رحمت الله علیه را نقل کړی دی د ابن ابي حاتم په حواله باندې چې دا د عمره په وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیه د عمره په وخت کې دا آیاتونه نازل شو. یعنی کله چې صحابه کرام په حدیبیه کې او په خپل خیمو کې نو دغه ټول حیوانات دا وحشي حیوانات دا د دوی په خیمو کې بورننه وتله لیکن دا هغه باوجود صحابه کرام د دې ښکار شوکیان هم و خو بیا هم په دې کار نه درلود. نو دا یو امتحان دی چې په انسان باندې راشي. بس په انسان کې د الله تعالی بیروي نو د دې سزا نګوري. من الصید تناوله ایدیکم چستاسو لاسونه هغه ترسیږي ورماحکم او ستاسو نیزه لیعلم الله چې معلوم کړي الله تعالی ظاهرا من هغه څوک یخافه چې بیریږي د الله عز وجل څخه یعنی د الله تعالی د عذاب بیریږي چې ارتکاب د حرام و نه کړي چې موجب د عذاب دی د الله تعالی یعنی د الله تعالی د عذاب بیریږي. نو په دې خاطر هغه عمل چې د هغه په وجه عذاب راځي چې هغه د ښکار کول دي نو دا نه کوي بالغیب په غیب باندې یعنی الله تعالی دې نه دی
بلکې الله تعالی خپل پیغمبر ورته راستولی او د دې پیغمبر په صدق او اعتماد یې پر الله تعالی ایمان لرلی نو هغه غیبانه حکم دی د الله تعالی د طرف راغلی او دی جنې بیریږي د الله تعالی د عذاب نو دا کار نه کوي د دې د پاره الله تعالی تاسو امتحاني فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم نو هغه څوک اعتدا چې د حد تجاوز وکړي بعد ذلك د دې حرمت د بیانولو ورسته چې موږ هغه ته حرمت هم بیان کړي چې دا حرام عمل دی او دې تجاوز وکړي فله عذاب علیم نو دلرا دردناک عذاب دی نو بیا با اللہ تعالی دتا دردناک عذاب ورکی ځکه چې دته حرمت هم بیان سوی دی او قطعا د یاد هم دی او بیا اقدام ور باندې کی نو الله تعالی به هغه ته دردناک عذاب ورکی یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم اوس واضحه تصریح کی ومخکې آیاتونو کې خو په صراحت باندې د حرمت خبره نه راغله فقط دون راغله چې الله تعالی تاسو امتحانوي چې اشارتن دا جنې معلومېدل چې دا کار تاسو د پاره حرام دی ځکه الله تعالی فرمایي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم صدا معلومیږي چې د دې کار کول د سزا لایق دي نو هر کله چې یو شی حرام وي د سزا لایق ګرځي چې حرام نه په کولو یا په نه کولو نو سزا نه راځي نو ورسته صراحت کی یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ایا کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی لا تقتلوا تاسو مقتلوي الصید اشکار وانتم حرم حال دا چې تاسو په احرام کې یاست ومن قتله منکم چا قتل کی دا اشکار منکم تاسو څخه متعمدن پدا سے حال کی چکس کون کیو دی قتل لرا فجزاء مثل ما قتل فجزاء و جزاء بدلے مثل کو مثال ما ده هغه قتل چې د قتل کړي دي من النعم شرفای يحكم به فیصله وکي به فدغ جزاء سر زوا عدل ود عدل خاوندان منکم استاذ څخه هادی اندا بقربانی وی بالغ الكعبه کعبه تبرسیج او کفاره او یا بکفاره وی طعام مساکین د مساکین خورک او عدل ذلك یا برابر دغه بسیا من روجی وی لیذوق وبال امره د بارد دی چې وڅکی وبال سزا امره د خپل دا کار عفو الله معافی کړه د الله عز وجل عما د هغه څخه سلف چې مخکې وړاندې کړی دی و من عاد څوک چې را وګرځي د کار لره فینتقم الله نو انتقام با اخر الله عز وجل منه داغت والله علا عز وجل عزیز فور قدرت درلودن کی دی ذو انتقام د انتقام خاوند دی یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم د ممانعت فرت تسریح ای هغه کسانو چې ایمان مراوړي دي لا تقتلوا تاسو مقتلوي الصید اشکار وانتم حرم حال دا چې تاسو په احرام کې یاست یعنی تاسو هغه اشکار چې شریعت درته حرام کړی په احرام کې تاسو د هغه اشکار مکوئ می وجنی دا حرام او همدارنګ چې کله یو ښکار د نن په حرم کې او ته حلال یې نو هم ښکار کول حرام دي یعنی هم د احرام په حالت کې ښکار کول حرام او کدا ښکار په حرم کې نو هم ښکار کول جایز نه دي په خاص زمانه کې خدا کعبه شریفه د غرونو تر مابینو او دیته د مختلفو علاقو څخه دا وحشي حیوانات راتلل دا چې اوس الته آبادی ډیر سول نوی تعمیرات جوړ سوله نو د وحشي حیوانات خو طبيعت وحشت دي هغه د انسانانو سره نه اوسېږي نو په دې خاطر اوس دا نسته حیوانات نسته په احکام تر قیامت پورې پاتې
یعنی کبیل فرض الت اوسم یو ښکار پیدا سي نو چاته وشتله یا وجل جائز نه. البته ځینې شان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې هغه استثناء کړي چې هغه دادی پیغمبر علیه السلام فرمایي خمسه یقتلنا، پنځه شان داسې دي چې هغه به قتل کیږي په الحل والحرم، هم په حل کې او هم په حرم کې. هغه دادی چې لړم دي، مار دی، دا خروړی سپی دی، او غراب، ټپوس، شاهین، دا شان او یا چې کله یو چارپایه حمله در باندې کی لکه زمری ولي وو دا نو دا شانم پکشي کی. په دې کې بیا د ائمه اوږد اختلاف هم سته. د امام شافعي رحمت الله علیه فنزد باندې هغه حیوانات چې هغه خوراکي حیوانات نه دي، یعنی خوراک جائز نه وي، معقول لحم، لکه دا سپی سو، لیو سو، د دې ټول وجل دی وایي چې دا جائز دي او ښکار کول هم جائز دي. او د دې جمهور ائمه لکه امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم دا هغوی رایه بیا دا ده چې دا بیا جائز نه دي. البته په دې کې بیا یو ډله علما دا وایي چې د سپي د جنس څخه چې کم دي دا هغه وجل جائز دي، لکه پړانګ سو، زمری سو، لیو سو. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې عتبه ابن ابي لهب ته شرا وکړه چې الله عز وجل دې تا د شام په سپي وخوري، نو هغه په زرقاء علاقه کې د شپې زمری وخوري. نو دا دې چې پیغمبر علیه السلام دلته د کلب نوم ذکر کړی دی او دی وخوري زمری. نو ښکاره خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا خو الله تعالی دا قبول کړ. نو باقي د کلب د جنس څخه زمری هم دی، په دې پیغمبر علیه السلام کلب ته ویل. نو دا پنځه شان دا جنې مستثنا دي، د دې وجله بیا پروا نه لري. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، تاسو ښکار مه وژنئ په استثناء د هغو شریعت مستثنا کړي دي. وانتم حرم، په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې یاست، نو ښکار کول نه په حرم کې تاسو ته روا دي او نه د احرام په حالت کې روا دي. ومن قتله منکم، چا چې قتل کی دا ښکار ستاسو څخه متعمدن، په داسې حال کې چې قصد هم درلودلی، فجزاء، نو جزاء او بدله دا د دغه فعل چې د کړی دی، مثل ما قتل، په مثال د هغه قتل چې د قتل کړی دی، من النعم، چار فایدی. اوس نو که د قتل کړی وو نو دا چې د قتل کړی دی دا به یا معقول اللحم وي، یعنی هغه حیوان به چې غوښه خوړل کیږي، لکه سویس ولا هوسیس ولا یا وحشي خرسو یا وحشي غویسو یا وحشي وشسو یا د غوب سنس ول دا ګر د هغه حیوانات دي چې په شریعت کې ورته معقول اللحم، یعنی هغه چې غوښه خوړل کیږي هغه حیوانات. نو که په دغه کې یو قتل کړي وو د دې د مثله به یو چارپایه رانیسي او بیا به د حرم کې قرباني کوي او په عام مسلمانانو فقراو باندې به غوښه مصرفي. مثلا که د غرب څخه قتل کړي وو دا هغه په اندازه به کورنۍ پسه رانیسي او بیا به خیراتی. نو الله تعالی فرمایي چې جزای مثلو په مثال ما د هغه د قتل چې د وجلی من النعم چارپای، یعنی په اعتبار د قیمت باندې، یعنی نفس هغه خونو نه کیږي، هغه پسه نه کیږي، بلکې د هغه غره د پسه قیمت به معلومي چې دا څونه اندازه وو، بیا په هغه اندازه باندې د داغه مثل حیوان رانیسي. من النعم يحكم به ذو عدل منكم، اوس نو چې قیمت یې معلوموي څنګه؟ الله تعالی فرمایي يحكم فی سلبکی به، په دې قیمت سره د دغه حیوان ذو عدل منکم، دو د عدل خاوندان ستاسو څخه چې په دینداری کې هم قابل اعتبار وي او په تجربه او بصیرت کې هم قابل اعتبار، یعنی هم تجربه ولري او هم دیندار کسان. ځکه هر دیندار تجربه نه لري او هر تجربه لرونکي دیندار نه، دا دواړه قید پکې ضروری دي. ځینې وخت کې خو ځینې کسان په ډېر لوی غلطي کې لوي، یو څوک ډېر دیندار یا د یو کار په لاس ورکړي هغه کار تر هغه خراب کی. نو دینداری خو جلا شي ده او تجربه او په کار پوهه جلا شي، دا به دواړه لري.
يحكمو فیصله بکی به پدا قیمت سره ذوا عدل دو د عدل خاوندان منکم استاسو څخه دو د عدل خاوندان بستاسو څخه پدې کې فیصله کی او دغه جنایت کوون کی چې دغه حیوان وجلی دی دته په شرعي اصطلاح کې جانی وای یعنی دا جنایت کوون کی چې دغه جنایت کړی دی در دغه تخمینه د قیمت به معلومي او بیا به هغه باندې دا چارپای رانیسی منکم استاسو څخه اوس نو د کس لره چې دغه قتل کړی دی د دې چارپای دته اختیار ورکړي شریعت چې دای په دې سره یو بل چارپای رانیسی چې دا قیمت د هغه بل حیوان معلوم سو د هغه په قیمت باندې دته اختیار دی کدی بل هغه سي حیوان رانیسی بیا خیراتی په حرم کې دنن او یا دایرا ولاړیږي دا د مساکینو د پاره د کفاره په شکل باندې ورکی یعنی په داغه قیمت به دایرا ولاړ شي یا به غنم واخلي یا به داغه قیمت دونه اندازه کې چې په فقراو باندې به دومره اندازه خیرات کې لکه د کوچنی اختر سرسایا او یا به دغه په اندازه روزي نسی روزي نه ودادي مثلا کده دی قیمت لزر اوانی سی مثلا نو بیا د لزر اوانی چې پر فقراو تقسیمي نو په دې څو کاسه خرما کیږي یا څو کاسه غنم پکېږي نو د هرې نیمه کاسه په مقابله کې به د روزي نسی که سلويشت کاسه کېدلې سلويشت نیمنه نو سلويشت روزي بنشي کې پیسې نه درلود او کې درلود هم شریعت اجازه ترکی ذوا عدل منکم دو د عدل خاوندان هادیان بالغ الکعبه چې د دې قیمت د حیوان د ادا کولو ورسته د کسته اختیار دی هادیان یا به قربانی کوي بالغ الکعبه کعبه ته برسیږي مطلب دا چې د حرم په حدود کې به حلالي حرم یوازې د نن مسجد حرم ته نه ویل کیږي حرم ډیر غټ دی هو د مینا له په حرم کې داخله او حدیبیه په حرم کې داخله ده دروغ جعرانی پوری تقریبا حرم داسې تر تنعیم پوری حرم ډیر غټ دی او کفاره طعام مساکین او کفاره یا کفاره ده یعنی د دې قیمت برابر بغله واخلي او یا به داغه قیمت د نیمن غنمو په اندازه تقسیم کړي طعام خورک به مساکین د مساکینو بیا به مساکینو تور کوي ها که دسی وکړه چې مثلا هر څو مساکینو ته چې رسیدل دوی را ولاړ شو په داغه پیسو یې ډوډۍ وکړل او هغه نه فقراو ته دوه وخت ډوډۍ ورکړل غرمه او ماښام نو هم یې غاړي په خلاصیر طعام مساکین خورک به مساکین د مساکینو او عدل ذالک یا برابر دغه صيامن روزه او یا د دې برابر روزه بنیس مثلا هر څونه کاسه خرما چې پکېدل یا غنم چې پکېدل نو د نیمه کاسه په عوض کې به یو روزه نیسی کڅلويش نیمه کاسه کېدل یعنی شل کاسه نو دای براولاړي سلويش روزه بنیسی او که مثلا سلويش مانه پسونو اتیا روزه بنیسی ځکه د هر صدقه الفطر په اندازه کې به بیا یو روزه نیسی الله تعالی فرمایي دا سزا ځکه ورکول یذوق وبال امره چې دی وڅکی وبال سزا امره د خپل کار چې دا د کوم کار کړی دی د دې کار سزا وڅکی یعنی دا د دې پیل کار چې قصدن دا کار وکي نو په دې وجه باندې ته دا سزا ورکول کیږي اوس نو په دې کې سهو او قصد دواړه برابر کچا په قصد باندې دغه د حرام حیوان قتل کی هم پر د باندې دغه سزا ستا او که په سهو باندې قتل کی هم دا سزا ور باندې ستا البته فرق ادا دی چې د قصد په صورت کې سزا د عمل ده او د سهو په صورت کې احترام د حرم دی دا دوه شی پکې راځي د سهو په صورت کې احترام د حرم معتبریږي او احترام د دې چارپای د حرم معتبر ولې د ګناه نه ده کړي خو د هغه د احترام په خاطر د تدا ویل کېږي چې تداو او کې قصد وکړي نو دا د فعل سزا ده چې دا فعل وکړي وبال امره عفى الله عما سلف او معافي کړي د الله عز وجل عما د هغه سلف چې مخ کې سوي
یعنی مخکې کچا دا ښکار کړی وي او دا احکام نه و نازل شوي هغه الله تعالی معاف کړي. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ومن عاد او څوک دوباره را وګرځي یعنی یو واری دا کار وکي قصدن یا سهوان او بیا یې هم کاوه نو دا دوم واری یا دریم واری کول یو قسم د الله تعالی د احکام په ماتولو کې جرأت دی او د الله تعالی د احکام په ماتولو کې جرأت کول الله تعالی هغه ته عذاب ورکړي نو ځکه الفاظم لږه ګران راځي. ومن عاد او څوک کرا وګرځي دوم دریم څلرم ځل او دا د جرأت او علامه ده نو فینتقم الله منه نو انتقام بواخر الله عز وجل منه داغنه او دا انتقام اخستل الله تعالی ته کوم زور هم نه غاړي والله عزیز الله تعالی غالب دی ذو انتقام اخستل ایسی خاوند انتقام دی الله تعالی ته بیا دا زور نه غاړي یعنی علاوه د جزای مذکوری چې دا جزا به هم د پیل ورکی چې دا د کم عمل کړی دی الله تعالی باغ ته نور سزا ورکړي. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحل لكم حلال کړل شوی دی تاسو لپاره صيد البحر شکار د دریاب وطعامه دا غفرک کول متاعا د پاره د فائدې لكم تاسو لپاره وللسيارة او د پاره د مسافرو. وحرم عليكم صيد البحر او حرام کړل شوی دی پر تاسو باندې صید البر شکار د اوچی ما دمتم حرما ترڅو چې تاسو په احرام کې یاس. واتقوا الله دا الله عز وجل سو بیرږي الذي اغا الله الیه چې داغه طرف ته تحشرون تاسو ټول را جمع کړل کېږي. اوس به الله تعالی د دې خپل بندگانو د پاره د حلال شکار چې د احرام په وخت کې وي دا غي یادونه کی چې د احرام په وخت کې تاسو ته د سمندر شکار کول دا به جایز دي دا به پروا نه لري دا به کولای شي تاسو هم پدې کې فائدہ ده او د عام مسافرو هم پکښ فائدہ. وحل لكم صيد البحر حلال کړل شوی دی لكم تاسو د پاره صيد البحر د دریاب شکار او طعامه او فرق کول په دغه حالت کې متاع لکم دا استاسو د فاره هم فائدہ ده د فائدې شي دی ولې سیارتي او د فاره د مسافرو چې تګ را تک کوي. وحرم علیکم حرام کړل شوی دی پر تاسو باندې صید البر د وچ ښکار مادمتم حرما ترڅو چې تاسو په احرام کې یاس تاسو ته د وچ ښکار کول یعنی د حرم په شاوخوا دا تاسو ته جایز نه او ترڅو چې تاسو بیا حلال یا خوشکار په حرم کې دنني نو هم کول جائز نه دي. یعنی کشکار په حرم کې حلال وي هم به نه کې کشکار د حرم د باندې راوتلی و ته په احرام کې وي هم به نه کې دا ستاسو لپاره منع دي ترڅو چې حلالېږي. واتقوا الله د الله تعالی څخه وبېږئ الذي اغال عز وجل الیه تحشرون چې تاسو اغلره جمع کړل کېږي او حشر کړل کېږي نو دا د غزاد احکام دی او تاسو په دې کې د الله تعالی څخه وبېږئ. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه ځینې مسائل د حرم را نقل کړي هغه به بیان څو مسائل کو تاسو ته تیر سول په ترجمه کې تیر د حرم شکار کول په حرام کې او یا په احرام کې حرام دي. یعنی که سړی په حرم کې وي یا په احرام کې وي په دواړو صورتو کې شکار کول جائز نه دي. کداغه حیوان معقول اللحم وي که خوړل کېږي غوښه او که غیر معقول اللحم وي یعنی غوښه نه خوړل کېږي. دوم شکار د وحشي حیواناتو دا حرام کتا یو اهلی حیوان رانیوي او ذبح دي کړی مثلا قرآنی پسې رانیوي قرآنی غوا بزا سیرلی دا به پروا نه لري. د وحشي حیواناتو شکار دا جائز نه دي. دریم کوم شان چې په حدیث کې جنې مستثنا شوی دي هغه شان د دې څخه مستثنا دي یعنی دا غو وجل پروا نه لري لکه مار سو لړم سو دا شان. او څلورمه مسله دا د کوم حلال شکار شي
او غیر د حرم او غیر د احرام کې وسی نو د هغه خوراک هم جائز نه دی. یعنی کوم ښکار چې الله تعالی ستا د پاره حرام کړی دی حلال ښکار یا د حرم او یا د حرم د ننه او یا د حرم د باندې خو ته د احرام په حالت کې نور ته خو ښکار د باندې روا او تا ته ناروا دي. کبل چا د ښکار وکي ستا د پاره غوښه خړل حرام دي تبین خو په ځینو صورتو کې بیا جائز دي. هغه دا چې تر ولاړ سي د دغه ښکار په کولو کې د هغه سړي سره چې هغه دا ښکار کوي یو زره معاونت هم ونه کی. مثلا نه اشاره وکي او نه دلالت. اشاره دې ته وایي چې هغه ته اشاره وکي چې هوغه او دلالت دا د طریقه وروشه چې د هغه طرف باندې راسي نو کله دغه عمل نو کړي هغه ښکار کړیو بیا یې تا ته وش راوړلې نو تا وکړلې ستاره پاره خوراک جائز دی. البته که تا په دې کې یا اشاره یا دلالت شرکت کړیو به خوراک جائز نه دی. که کوم حیوان غیر معقول اللحم وي یعنی غوښه نه خورل کیږي قیمت به تریوي وسې زیاتیږي نه. یعنی مثلا یو څوک را ولاړ سو د حرم کې داسې یو حیوان داسې وحشي حیوان قتل کی چې د هغه غوښه نه خورل کېده. مثلا موږ په مذهب کې ګډړه یې قتل کړل او یا دې ته ورته بل داسې حیوان قتل کی نو په هغه صورت کې خود دې غوښه نه خورل کېږي. د دې قیمت چې دا دوه کسان وټاکي دا قیمت به تریوي وسی د وسی تر قیمت نه زیاتیږي نو دا به تر هغه نه زیاتیږي او بیا به دی را ولاړیږي خپل ترتیب ورکی چې هغه شریعت د تاغ اختیارات ورکړي. اوس ته دا خبرم کی دا مسله هم ده ومه مسله دا ده کبل فرض یو سړی دا حیوان قیمت معلوم کی دا پیسې راواغسته په دې یو چارپای رانی وي خو یو څور بالاګوت هغه بالاګوت پیسو کې هم د شریعت اختیار ورکی کبه هغه یو بل حیوان رانی سي ذبح کوي او که د هغه پیسو په عوض کې روزي نسی اڅونه اندازه چي ده او کې فقراو ته د صدقه الفطر مطابق ورکی هغه سي ورکول شي. نو وايي کوم ښکار چې په حرم کې ښکار کول حرام دي د هغه ذبح کول هم حرام. یعنی دا څنګه چې आवाज ښکار کول حرام دي ذبح کول هم حرام. او کوم ښکار کا سړی خپل وکي یا ذبح کوي په داسې حال کې چې دی په احرام کې یا ښکار په حرم کې د لپاره خوراک جائز نه دي او خوراک ورته حرام. اشاره او دلالت دواړه داسې دي لکه سړی چې خپل ښکار وکي یا چاته اشاره وکي یا یو روشه دا داسې دي لکه ښکار کول. صدق الله.